رالی یو ځل بیا هر کله ستړي مشئ په خیر رالی هر کله راشئ. دا د ستاسو خپله خپرونه ادبي نړۍ او په ادبي نړۍ کې تاسو هر ځل یوه نوې موضوع اورئ. دا تاسو د سونو اف ام 1.4 او سونو اف ام 6.9 د امن غږ نه د هر ګل او 9 په شپه د 10 نه تر 12 بجو اورېدی شئ. د فیسبوک د ملګرو سره زمونږ لږ غوندې وختي په دې کې 1 غنټه مونږ په موضوع خبرې کړي، بیا د نه پس په دې غنټه کې د ملګرو ټلیفونونه راځي او هغوی خپل خیالات څرګندوي. د ناظر بابا د شاعرۍ او د ژوند په هکله باندې خبرې اترې روانې دي. داد محمد دلسوز صاحب لیکي چې ګران مشر لالزاده ناظر شینواری د ناظر په سر دستار د شاعرۍ دی، د خپل دور شهریار د شاعرۍ دی، د خیبر په شان یې هسک د عظمت سر دی، سپین سپیڅلی کردار د شاعرۍ دی او د غزل د شهنشاه د مرګ نه وروستو په خیبر کې ستر سالار د شاعرۍ دی او په لیدو یې چې ټوپۍ د سره لویږي ودرولی مینار د شاعرۍ دی او د پښتو د ناوې زلفې سمسور کړې آباد کړی گلزار د شاعرۍ دی او په لاسونو یې بلا ګلونه نال کړل پښتونخوا باندې بهار د شاعرۍ دی. زه دلسوز د خپل مرشد په پل روان یم چې خوښ کړی مې روزګار د شاعرۍ دی. واقعي ناظر بابا زمونږ د دور یو ډېر لوی استاز، ډېر لوی شاعر، ډېر لوی انسان. ګورو چې د ټلیفون په لیکه څوک را روان دي. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. ستړي مشئ په خیر. تاسو څوک د چرته نه؟ ډاکټر صاحب قدرمن شئ. زه فضل خالق خبر کوم پېښور نه. فضل خالق صاحب هر کله ته وایو ډېر زیات قدرمن شئ. پروګرام ډېر زیات خوند وکړو. شکر دی. او د ناظر بابا د شاعرۍ چې کم رنګ دی، د هغې چې کم د غزل پوخوالی دی، نو حقیقت کې چې مونږ لکه دې ته وګورو نو حقیقت کې چې دا لکه ډېر د ستاینې وړ دی او دې کې ډېر زیات زده کړه ده زموږ لپاره. ډېره ښه شوه. دا خو په کار و چې مونږ د ناظر بابا ډېر حق ادا کړی و، بس وخت ډېر لنډ تنګي. یاره بالکل لکه ګوره دا خو زموږ داسې اتلان دي که نه، لکه دې مونږ لکه چې څومره بار اوستایو نو دا لکه کم دی. بېشکه نو باید چېرې مونږ بار د دې چې کم کلامونه دي هغې نه مونږ مستفید کېږو سبحان الله او مونږ نه فیض اخلو، نو دا ډېر بهتره خبر وایي. بېشکه. ډاکټر صاحب یو پوښتنه لرمه جناب. یو ټکي دی غره، مطلب دا یې لکه غاویره کېدل او یو بل ټکي دی هغه دی غرغرې. ټیک ده. وی پام چې وار دی خطا نه کړئ، ما منلې غرغرې دي. صحیح ده. نو په دې ټکي باندې لږ پوه کړئ. ټیک شو. مننه ټول ملګرو ته سلام. السلام علیکم. ډېره مننه. دا و ښاغلی فضل خالق. فضل خالق صاحب غره خو غرور په معنو کې دی، د غاویره کېدو په معنو کې دی، او غرغره اصل کې ویلی کېږي پانسۍ ته. پانسي چې ده هغې ته غرغره وایي. د دار په غرغرو به رقیبان زنګوم او د زلفو په ټالونو به جانان زنګوم. السلام علیکم. وعلیکم ستړي مشئ ګلاب خان ماما. کله راشي، هر کله راشي، خوشحاله شي. د فریادي منظر طرف نه سلامونه قبول کا او زوی اسرار حسین دا یو ورور اکبر شاه چې سلامونه کوي. هغوی هم ډېره مننه. منظر فریادي صاحب ته هم ډېر احترامات او ډېره مینه. یو نوم کې ویاله قربان ریبارا ورته وایه په خطا مې داسې وې دا خوله مې دې شي ماته خو بیا مې داسې وې
او وړه غوندې خبره وه خو ډېره غټه شوله واه وړه غوندې خبره وه خو ډېره غټه شوله واه وړه شوه لاله چې رښتیا مې ورته وویل واه وړه شوه لاله چې رښتیا مې ورته وویل ریباره ورته وایه په خطا مې داسې وي دا خوله دې زما ماته شي که بیا مې داسې وي واه سترګې په غوسه کې ښکته پورته راته ګوري واه سرې سترګې په غوسه کې ښکته پورته راته ګوري ټول شومه په دې چې ناروا مې ورته وي واه پوه شومه په دې چې ناروا مې ورته وي ریباره ورته وایه په خطا مې داسې وي دا خوله دې زما ماته شي که بیا مې داسې وي زبردست او یقین وکړه چې زه منظر ونه ګورم چاته واه یقین وکړه چې زه منظر ونه ګورم چاته چې ما سره یې په خندا مې ورته وي واه چې ما سره یې په خندا مې ورته وي ریباره ورته وایه په خطا مې داسې وي واه دا پر مې دسي ماته خو که بیا مې داسې وي عباسي صاحب ډېر خوشحاله شي ډېره مننه ګلاب خان ماما الله دې خوشحال لره ګلاب خان ماما خو زمونږ د ترنم جادو هم لري خو زمونږ ریبار هم دی د منظر فریادي صاحب او د خاطر افریدي صاحب د پاره الله دې خوشحال لري السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته سلیم استاد صاحب هر کله ته وایو الله دې قدردان کړي ژوندی اوسئ برکتي شي جناب قربان پروګرام خو ماشاءالله ډېر خوند وکړو ناظر بابا مرایات شو کنه بالکل ډېر نری په څه باندې وورېدو ډېر ښکلی سړی و زما ډېر خوښو نو بس داسې و لکه مونږ ورته پروته یو که نه هغه په هغه کې راځي که نه نو پروته بوټی داسې خاموش غوندي که نه نو داسې خاموش طبیعت او خو ډېر ځیرک او ډېر مینهناک او ډېر قابل و ماشاءالله الله دې وبخي امین نو خاطره به مرته وایم قربان جی وایه کنه او داسې څه شو چې کلیم صاحب ډاکټر کلیم شینواري ژوندی دی که نه جاو دا پروګرام به مو اوري جی نو ما ډېر خواهش و ځکه چې استاد یې زموږ سره ډېره مینه کړه مونږ به د بچو سره مینه کړه نو ما ډېر خواهش و چې دا کلیم شینواري یو مقام ته ورسي سبق ووایي نو ما ډېره خواري ورسره خدمت به مو ونه کړو ښه جي او ده به ډېره خواري کړه په سبق کې نو یو ورځ چې راغلم راته کوه چې سلیمه بچیا مړه کلیم ته وایي چې نور سبق ما یا بس ته ستړی شوې ټوله شپه ناست دي نو بیا ما ورته وویل که نه نو کلیم ډېره مدد تر واخیسته دغې خبرې نه ښه جي نو دا خاطره مې ورته پیش کړه زبردست او بل ما دا عرض دی چې داسې نه چې کوم یو شاعر و بس هغه بې کړه که نه جاو مینه ناکه مو او تکړه مو ډېر پښتون سړی مو همدرده مو بېشک څه په درنو پښتنو کې یو که نه په شانو په شوکت واه او دا به انشاءالله تعالی چې تر قیامته پورې ځلان دی د خوی کړه وړه استادي دی قیامته پورې ځلان دی نو درنو اورېدونکو کسانو مشرانو او تاسو ټول ټیم ته احترامات پیش کوم ډېره مننه خوشحاله اوسئ الله ما کلي چې ته وایې ما چې خاطره راولږه راته که نه چې که زه را یاده شوی چې ته روبې لږه موږ ورته تلیفون ورته رابطه وکړه جی جی سلام یې ورته کړو ډېر احترام چې ما سلام هم ورته وکړو ښه جي عرض دی قربان چې قربان کله کله مې دا زړه د هر څه تور شي کله کله مې دا زړه د هر څه تور شي یو خیله مې راخواره زړه په کور شي ډېره له مننه او تصور کې په زړه ټکه کېږدم ها تصور کې
په زړه غټ ټکیږه کېږدم چې په خیال کې مې د ستا د فراق سوز ډېره مننه او لیدلیا نالیدلی نظر مه کړه ها ها لیدلیا نالیدلی نظر مه کړه چاپې چټ به بیا هم تا لره پیغور شي ډېر مننه او حقیقت دی که مجاز کله پټېږي حقیقت دی که مجاز کله پټېږي بدنیتي به هم د ستا په خونه اور شي او عرض دی چې نظر د احترام لري سلیمه چې نظر د احترام لري سلیمه د عزت چرچا خورا په هر لور شي ډېره مننه او ډېر قدردان شي یقینا دعاګانو کې یاد وسلام امین ډېره مننه خوشحاله شي دا ښاغلی سلیم استاد د فیسبوک په لیکه باندې اسلام غني اورکزی وایي چې ډېر ښکلی بنډار دی غوږ یم ورته او یو شعر هم راستولی وایي چې امن نشته سپرلي سله غواړې چې امن نشته سپرلي سله غواړې بیا به سسیږي له بهاره وینې واه ابراهیم سالارزی هم سلامونه کوي وعلیکم السلام امجد علي خشکی سوی امجد علي خشکی چې دی نو د هغه پیغام والوتو ګورو چې بیا راځي که نه راځي السلام علیکم سلام ستړي مشئ په خیر رالی تاسو څوک چېرته نه احمد خبرې کوم چې د کوهاټ روډ نه احمد صاحب ستړي مشئ په خیر رالی څنګه سرجي تاسو ښه شاندار مزیدار او خوشبودار بس الله دې ډېر خوشحاله کړو الله دې ډېر قدردان کړي امین امین صبر سره شریک وای نن اول خو بل سره د یو مقصد یو خبرو کوجی قربان خلک په دغه باندې مقصد هم پکې ډېر دی او فنیم د ډېره جی جی وی یو کس وي هغه سره په لاره روانو یو روپۍ ومینځه ښه جي دا هغه روپۍ چې کومه وه ډېره زړه وه نو دی د یو ولي په غاړه کېناستو هغه پیسې پاکوله ښه جي نو هاتې لاندې پرېوته په اوبو کې چې په اوبو کې پرېوته نو بس هغه پیدا نه شو چې پیدا نه شو نو دوی ویل د پاکې نه پلیته ښه وه ښه جي صحیح دی چې کور ته راغلی دی کور کې دا یو خبره کوي چې د پاکې نه پلیته ښه وه د پاکې نه پلیته ښه وه نو موږ وایو چې په دې ځای مې څه چلی شو هغې ولې ډاکټر راوستو ښه جي چې ډاکټر یې راوستو ډاکټر ورته وایي چې یاره دی به خدای ټیک کړي خو د ما فیس چې کوم دی 100 روپۍ دی ښه جي نو هغه مور ورته وایي چې زه 100 روپۍ به درې درکړم خو چې د ما زوی خدای ټیک کړي نو چې زوی یې ټیک شو ډاکټر ورته وایي چې یاره 100 روپۍ راکړه نو دا مور ورته وایي چې ما سره خو 100 نشته دی 50 روپۍ دي او ورته زه سبا به یې راله راکړې نن یې راله مه راکړو 50 دانه نه وړم ما ښه جي ډاکټر چې تللی دا مور ورته وایي دې زوی ته چې دا څه کیسه وه چې د پاکې نه پلیته ښه وه د پاکې نه پلیته ښه وه زوی بیا شروع شوی دی چې دوی بیا شروع شوی دی چې د پاکې نه پلیته ښه وه د پاکې نه پلیته ښه وه مور یې وایي ما ته چا ویل چې دا وایي چې د پاکې نه پلیته ښه وه چې ډاکټر خپلو پیسو ته راغلی دی نو خو بیا شروع کړی چې د پاکې نه پلیته ښه ده او د پاکې نه پلیته ښه ده نو ډاکټر څه ویل ډاکټر ویل چې یاره د 100 نه 50 خو وي د 100 نه 50 خو وي زبردست اوس به راشم سرجي ستاسو یو کلام دی جي ارشاد محبت کول که هر څومره خوان دي د دې عقل سره ژوند تېرول ګران دي یو خورنا وجود لرما ګناهګار یم خو په سر کې مې خیالونه د اسمان دي دا د ټول د باسین غاړې ته ناست دي
حسین کمائن کا رکیبان کلی ببلاوی پا جہان خدا سے نا کلی ببلاوی پا جہان خدا سے نا زہم دیر سینو مارمان خدا سے نا نن میتری نلاز لخکلولو پنیت راخکلو نن میتری نلاز لخکلولو پنیت راخکلو روی راتوی چی قربان خدا سے نا روی راتوی چی قربان خدا سے نا زہم دیر سینام زہم دیر سینام ارمان خدا سے نا کلی ببلاوی پا جہان خدا سے نا کمی پدرگی کی تمی پدرگی کی داسی خفیل کغر نور خلی بہموی پماگران خدا سے نا نور خلی بہموی پماگران خدا سے نا کلی ببلاوی پا جہان خدا سے نا زہم دیر سینو مارمان خدا سے نا خدایتا خود پابا ان باند لوکما خدایتا خود پابا ان باند لوکما ما خود نغختے جانان خدا سے نا ما خودر نغختے جانان خدا سے نا کلی ببلاوی پا جہان خدا سے نا زہم دیر سینو مارمان خدا سے نا اخرا کول یو جهان مننه سرجی احمد صاحب ډیره مننه ستاسو ډیره مهرباني الله دې خوشاله کا مهرباني دا خغله احمد چې ډېر په ښایسته आवाज کې غزل واورو امجد علي وایي چې امجد علي خشکی د لواړګي حمزه بابا چاو کنه د فیسبوک په لیکه میسج کوي چې سر پروګرام ډېر ښه دی تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته سلام وعلیکم السلام ګورو چې راتلونکي ملګری د ټلیفون په لیکه چوک دی السلام علیکم ډاکټر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ستړي مشي لږ غږ راوچت کې او خپله پیژنګلي وکړئ الله دې قدرمان کا امین خان افریدي خبرې کوم د خیبر نه جی امین خان صاحب ښه طبیعت ته ښه دی دا الله ډېر فضل کرم الله دې خوشحال کا یو غزل دې رډالې شو ما طرف نه قربان زړه مې بندي دی خو ضمیر مې آزاد هغسې دی ډېر اعلی زړه مې بندي دی خو ضمیر مې آزاد هغسې دی ولا مې تر اوسه په خپل ذات کې تضاد هغسې دی واه 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 مننه و نوره نړۍ د وخت سره درومي اوږه په اوږه واه نوره نړۍ د وخت سره درومي اوږه په اوږه او په پښتنه خاوره لا جنګ او فساد هغسې دی واه 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 مننه او شعر دی چې د خوشحالو لسه مجال دی چې نږدې به راشي د خوشحالو لسه مجال دی چې نږدې به راشي
چې د چا غم مې د زړه کور کې آباد هغسې دی. ډېر ښه دی. مننه. او هغه هغوی او خدای چې بوسو لاندې بیایي اوبه، هغه هغوی او خدای چې بوسو لاندې بیایي اوبه، ګنې زما خو په هر یار اعتماد هغسې دی. مننه. او غرسې په خپلو وینو سره غشي یې خښ په ځیګر، غرسې په خپلو وینو سره غشي یې خښ په ځیګر، وله خنده شین ورته بې درده سیاد هغسې دی. ډېره لاره. مننه. او اخري شعر دی چې د زړه له تاوه مې یو ځل ورته خیرې کړې وې، د زړه له تاوه مې یو ځل ورته خیرې کړې وې، او هی پر کور دی جنون اوسم برباد هغسې دی. ډېره لاره. ډېر ښکلی. مننه. په مخه ده. ډېره مننه. د جنون شینواري کلام راته ښاغلي امین خان واورو. الله دې خوشحال لري. ګورو چې راتلونکی ملګری به څوک وي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب څنګه دي؟ په خیر علی ستړي مشئ. تاسو څوک د چېرته نه؟ ام خان مومن خبرې کوم د عمرزو 400. جی ام خان مومن صاحب وایه که نه؟ ډاکټر صاحب یو خو ما یو پوښتنه کوله چې د علي خان بابا وایي چې په جمعې د لسوک ښه خوراک درکه، خو چې څنګه دی اغوستن شي مې وینه، چې ناغن یې اغوستن شي مې وینه. نه چې ناغن به نه بل څه به ما خو دغه شان کتاب کې کتلی، خو تاسو که ته یاد وي نو یو د دغې لږ راته تشریح وکړئ او یو دوه دغه به هم درته ووایم کړئ. مهرباني وکړه. وایي ساده باده پښتون چې کله ښکار شي د پتلونه، هم هیر تشي خپل کلی هم د کلي نن پرونه، او پښتو کې او الفاظ درته پښتو کې به راولي د انګلیش، او ته به وایې چې د ده دا پلار نیکه و چېرته برټش. ډېر ښه دی. نو په دې وجه باندې اکثر د مور او پلار سره په دې وشي بیلتونه، او ساده باده پښتون چې کله ښکار شي د پتلونه. ډېره مننه کوم ډاکټر صاحب. د خلکو وخت هم نه ضایع کوم، زموږ خبرې دونه مهمې نه دي، او فضل خالق ډېرې ښکلې خبرې وکړي. ډېره مننه. خوشحاله شي. مننه. جی جناب. ګورو چې راتلونکی ملګری څوک را روان دی. دا و ښاغلی ام خان مومند. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب څنګه یې؟ خیر علی ستړي مشئ. تاسو څوک د چېرته نه؟ جی زه کوهاټ نه رجملي خبرې کوم. جی جناب. بس پروګرام اورو خو نمبر ډېر مشکل سره ملاو شو. ښه بس اوس خو ملاو شوی دی نو وایې. ملاو شوی دی. ما چې یو غزل مې جوړ کړی وګوره که دغې څه کمی پېښې وي که نه. قربان. بس د اصلاح پکې نه شو کولی په دې وخت کې مونږ ته خوندونه الوته شي. ښه یی چې ورځې خورې شوې په اسمان کې نه باران نه شي، انتظار وشي دیدنونه د جانان نه شي. زه د دنیا د محفلونو نه نفرت کومه، هغه محفل چې پکې ذکر د سبحان نه شي. یتیم بچی لره کې پروت ته یې پروا ونه کړه، ځان ته دلسوز وایي زما په تا ګمان نه شي. لاس چې شمات غاړې ته ځي دا خو منۍ عالمه، چې نیکو کار وي د بدو په کاروان نه شي. رجملي ځان که ورته پیر او یا فقیر رجملي، اشنا عجب مزاج لري در سره وران نه شي. ډاکټر صاحب دغه مو ویلو نو مهرباني. خوشحاله شي. ام خان مومند صاحب چې د علي خان بابا دا شعر تپوس کوو نو شعر یې نه دی راوړی او تپوس یې کوي مسلمانه. هغه ناغن اغوستن نه دی بل څه شی اغوستن دی. مطلب دا هغه د علي خان بابا مشهور غزل دی چې یار اشنا چې کبرجن شي مې وینه، چې بې پته دروغجن شي مې وینه. نو په هغې کې دغه شعر دی، خو چې شعر راوړی نو بیا بالا معنی وشي. مطلب دا دی چې که درنه ډېر ښه خوراک، هغه شعر داسې دی چې که ډېر ښه خوراک دلم څوک درکړي، خو چې د اغوستو دپاره صحیح بړستن په جمې کې در نه کړي نو بیا به څه کوې؟ بیا خو د وخت تېرولو
گنجائش نشته. السلام علیکم. وعلیکم السلام ډاکټر صاحب خیری. د الله کرم. الله مو خوشحال ساته. محمد حیات هم دی خبرنه. محمد حیات آیاز. حیات. خجی محمد حیات سی وای. بس الله مو خوشحال ساته. دعاګانې سره مو دي سر مونږ بس خاموش لیسنر. आवाज مو ډوبېږي لږ ډاډه وای. ما مونږ خاموش لیسنر یو. خجی. او تاسو پروګرام داسې ده چې دا په خپل سره مجبور کې لکه تاسو یو شعر چې په ما داسې کې پی ایچ سی چې تراشه د شکی او چې په ورځ کې اختر شي. واه. نو تاسو پروګرام شي بس د مو کیفیت داسې چې موږ په خپل مجبور شو. مهرباني خوشاله اوسه الله دې خلره. امين. سره تاسو بل ډیر داسې ټیلنټډ خلک الحمدلله شته خاص کر په شعراو کې جی او هغه بس د مجبورۍ په وجه یا داسې ډیر دو پراته دي. نو دا غو ریکوست اکثر موږ دې خلکو سره مرسته وکړي شي. الله خوشاله لره الله خوشاله لره بالکل. په دې لړ د اورمړ فرید جان بابا هم داسې شاعر پاتې شوی د جدي د حمزه بابا سره هم په مشاعرو کې شامل شوی. سره مې اورمړ فرید جان بابا حاجی اوس یو دوه کتابونه هم راغلي سر دا غي خو تقریبا د مرګم او یا کال وشو. صحیح. اوس یو کوچمال په نوم ده سر. حاجی. او یو دیوان فرید جان ده. ها او غ دیوان فرید جان کې کوم د سره غي خو الف نواله یا پورې غدیب سره ار یو دغه چې کوم خپل شیرونه دي په ار یو باندې تقریبا 3 پاڼې دي کنه جی. صحیح. او دا کوچمال چې کوم دنو دا دغه یو شعر د چې عقوبت به د کوچمال پناره ویښ شي. دا چې خوب به د راحت کوي تر کومه. زبردست. نو هغه کتاب له هم کوچمال نوم ورکړی دی. صحیح. او نو دغه یو څو شعر به تاویم. ارشاد. هغه وایي چې ستا د حسن تجلی ته تابان سره او ستا د سپین مخ تجلی ته تابان سره او ستا د زلفو په نسبت ګلستان سره. واه. او په دنیا کې زیبایی خو ستا د مخ ته بې دا ستا د مخ زیب د جهان سره. واه. که د 500 کالو لاره وي اسمان ته او ستا د یو قدم رفتار ته اسمان سره. واه. همیشه د خپل محب په ننګ ولاړې او ستا په مینا محبت کې تاوان سره. واه. او ستا د در په خاکروبۍ کې متخ بیا موندو ما فرید تکو دشمن وی شیطان سره. واه. او چې د داسې تخ بیا مونږ دې فریدا نو راته وایا نور دې زړه کې ارمان سره. ډېر مننه. ډېر مهرباني محمد حیات صاحب. د فیسبوک د ملګرو سره زموږ وخت پوره شوی دی. هغوی نه به اجازه تخلو او د خپرونه به روانه تر 12 بجو. تاسو مونږ سره مونږ تاسو سره یو. د فیسبوک ملګرو ته په مخه ښه وایو. انشاءالله تعالی سبا به بیا ماسخوتن د فیسبوک د ملګرو سره د 11 بجو نه تر 11 نیمو ملګرتیا کوو.